په باره د predictive analytics دا یو داسې برانچ اف ساینس دی چې هغې کې موږ پریډکشن کوو اباوټ د فیوچر او دا د دې فاونډیشن په دریو شیانو باندې دی. یو ته موږ ویو الګوریدمز، دا یو سټپ بای سټپ انسټرکشن وی یا سټپ بای سټپ چې کوم دی یو پروسیجرز وي چې هغې کې موږ یو سپیسیفیک پرابلم سالو کوو، نو دې ته موږ ویو الګوریدمز. اوس دا الګوریدمز او بل ورسره چې کوم دویم هیلپینګ ټول دی دغې ته موږ ویو بیګ ډیټا. بیګ ډیټا یو دنیا ده چې هغې کې ټوټلی ستا ډیجیټل فوټ پرنټس موجود وي او د دغه ډیجیټل فوټ پرنټس چې دا ټول کوم د پاس ډیجیټل فوټ پرنټس وي د دغې نه مونږه په هیلپ د الګوریدمز مونږ سرچ کوو پیټرنز. پیټرنز هغه شي نه چې هغه ریپیټیټیو وي او هغه چې کوم دی هغه پریډکټ کوي فیوچر. نو بیسیکلی بیګ ډیټا الګوریدمز او دا پیټرنز چې کوم دی دا رایوځای شي او دا مونږ له د فیوچر یو میپ راکوي چې دا فیوچر کې به دا شي نه کیږي او دا دومره ایکوریټ وي چې د دې مشین لرنینګ د وجې 2 to 3 times دا مور ایکوریټ وي دین د هیومن انالیټکس نه. یعنی هیومن چې کوم پریډکشن به کوي د هغې نه دا مشین لرنینګ دومره پاورفول وي چې د دې ایکوریسي 2 to 3 times مور وي دین د هیومن. نو دغه ریزن دی چې نن پریډکټیو انالیټکس یو وګڼه چې یو نوی ساینس دی، خو چونکې موږ په یو داسې اکیډمیکس کې یو، په یو داسې پیرنټینګ کې یو چې هغه نیرو بینډ اف انفارمیشنز دي او نیرو بینډ اف پاسبلیټیز دي، نو هغه به صرف زموږ چې کوم قوم د ماشومانو کوم د پښتانه قوم دی هغه په دې باندې سټرس کوي چې بس بچې یا ډاکټر شه یا انجینیر شه او که ډیر زور شي نو ځه بیروکراسي له لاړ شه. دا یو درې شي نو دا ډیر لیمیټډ بینډ اف فریکوینسي دی، لیمیټډ بینډ اف پاسبلیټیز دی. زما د دې سیشن مقصد دا دی چې پښتانه په دې خبره باندې اویر شي چې نور پاسبلیټیز هم شته، نور فیلډز هم شته او زمونږ المیه بیا په پاکستان کې دا ده چې مونږ ډېر کم ډپارټمنټس زمونږ په نظر کې وي او دغه کم ډپارټمنټ د وجې زمونږ سوچ هم چې کوم دی هغه نیرو شي. خو زما په د ډفرنٹ سیشنز نه مقصد دا وي چې دا بینډ مونږ سیوا کو، دا پاسبلیټیز مونږ سیوا کو، دا هوپس مونږ سیوا کو، مونږ سرچ کو د نیو ایریاز د پاره، داسې ایریاز چې هغه فیوچر سره ان ټچ وي بلکې اوس څوک په پاسټ کې کار سوچونه پریښي دي، خلکو سوچونه پریښي دي د ناو د پریزنټ فیوچر میپ کوي چې وټ آر د نیو، وټ آر د ناولز، نوی کم شیونه دي او نوی کم داسې امرجنګ او پوټینشل ایریاز دي چې هلته مونږ گروت کولی شو. نو دا پریډکټیو انالیټکس د دې برت اگین سیلیکون ویلی ده ځکه چې دا ټوټلی ریلیونټ دی د ټیکنالوجي سره. ټیکنالوجي د پاره سیلیکون ویلی یو برت پلیس دی، د هغه ځای نه چې کوم دی دا مختلف پاسبلیټیز، مختلف هوپس کریټ کیږي او د دغې وجې نه مونږه په یو داسې ټریک باندې روان یو چې دې ته فاسټ ټریک وایي. او پخوا به مطلب دا دی چې یو کارپوریشن، یو ارګنایزیشن، یو بزنس، یو میتھډ دی لایف به 70 ایئرز خو ناو دا ریډیوس شوی دی 7 ایئر ته. نو اوس شي نه خلک ځان ته ایزی ټو یوز کوي، ایزی ټو پریډکټ هم کوي. نو د نن چې کوم پریډکټیو انالیټکس باندې زه خبره کوم دا بیسیکلی ریلیونټ دی الګوریدم سره
چې لکه یو پرابلم یې هغې ته ته سټیپ وایز ور روانېږي خو الګوریدمز نن دومره کمپلیکس کارونه هم کوي چې دا تاله ایون پریډکشن کوي په ډفرنټ فیلډس کې په ډفرنټ انوایرمنټس کې او تا ته اکوریسي سره دا ښیي چې مطلب دا شیونه په فیوچر کې را روان دي الون په 2013 کې مونږ دومره ډیټا یوز کړې وه چې هغه انټایر پریویس هیومینټي یا مین کاینډ یوز کړې هم نه وه د هغې نه زیاته او هغه وه 4.5 بلین ټیرا بایټس دا ډېره غټه ډیټا ده نن هر شی چې کوم دی کوم مونږ کوو هغه سټور کیږي هغه ریکارډډ کیږي نو په دغه ریکارډ او په دغه سټور ډیټا په بیس باندې مونږ د فیوچر ډیسیشن اخلو او دغه ډیسیشن چې کوم دی د دې ډفرنٹ ټولز دی وجې دومره اکوریټ وي د هغې اکوریسي دومره زیاته وي او چونکې نن سبا مشین خپله لرنینګ کوي خپله اډاپټیبلیټي کوي او هغه بیا سرچ کوي د هغه پیټرنز دپاره او دغه پیټرنز بیسیکلی لکه په هیومن ټرمینالوجي کې به ورته ووایم هیبیچول موږ څنګه عادتونه یو دغه حساب له دا پیټرنز یو دغه پیټرن ډیټرمن کوي چې زموږ پرسنالټي څه ده زموږ عادتونه څه دي کوم ځای کې ته موږ ځو د هغه ځای نه چا سره کنیکټ کیږو زمونږه ایس ایم ایسز موسټلی چاته وي نو دا ټول ډیجیټل فوټ پرنټس الګوریدمز او بیا په دې کې پیټرن سرچ دا مونږ د دې ایبل کی چې مونږه پریډکټیو انالیټکس کوو نو کو تاسو دې فیلډ ته سوچو کې او په دې کې کار کې او دې له ایکسپرټیز له لاړ شي نو ته بیکم ویری ویلیوبل دومره قیمتي شي چې هغه دا دې سره ته دومره خیرخواهي کولی شي چې هغه شي نه چې هغه به لا هیپن کیږي خو د هغې پیټرنز تا ته دا ښیي چې د دې هیپنینګ په دومره وخت کې او په دومره داسې طریقې سره به راځي نو خلک هغې ته بیا څوکي پلانینګ ورته وکړي نو دا پریډکټیو انالیټکس د نیو فیوچر دی او د دې پاسبلیټي آن د بیسس آف واټ ډیټا او آن د بیسس آف الګوریدمز اور آن د بیسس آف پیټرن سرچینګ دی نو دا نن سبا ایون پولیس هم یوز کوي او دې ته پولیسینګ with patterns وایي پریډکټیو انالیټکس پولیسینګ دا نن سبا تا ته ایون کرایم لوکیشن ښیي ایون کرایم ریپیټیشن درته ښیي ایون ایریا درته ښیي ایون دې پورې هم درته وایي چې دې کې به ګن یوز کیږي او که نه نو دا خاص هغه ډیجیټل فوټ پرنټس وي او دا موږ د پولیس ډیټا بیس نه اخلو چې هغې کې تقریبا د 1 ډیکیډ ریکارډس پروت دي یعنې اوور د 10 ایئرز په کوم ایریا کې جرایم زیات هلته خلک موسټلی څه یوز کوي کم ویپن یوز کوي موسټلی د دې لوکیشنز کم ځای نه دي موسټلی چې کم دی په دې کې کم خلک انوالو وي او څنګه دا خواره شي او په دې کې کاونټر اټیکس څنګه وي نو آل دیز دا بیس د دې لپاره بیس چې کم دی هغه څه شي پریډکټیو انالیټکس شي نو مقصد د دې سیشن نه دا دی چې مونږه فوکس کو ډفرنٹ ایریاز ډفرنٹ ایکسپرټیز او ځان لیمیټډ نه کو دغه نیرو بینډ آف یو څو فیلډس ته دغه یو څو ډپارټمنټس ته او دې سوچ سره دا ریمیننګ زندگی تیره کو چې څه به کوو دا څه به کوو چې کوم دی دا اله پاسبلیټیز پکې پیدا کیږي چې ته نوې لرنینګ کې نو که ستا لرنینګ نی نو ته ګروت نشي کولی نو د ګروت دپاره لرنینګ ډېر زیات ضروري دی پاسبلیټیز ډېر زیات ضروري دي چې موږ سرچ وکړو د پاسبلیټیز او ایون هغه فیلډونو له لاړ شو چې هغه فیلډونو کې د دې نه مخکې چاړو کار هم نه کړي نو چې کله ته یونیک شي نو ستا کمپیټیشن نی ستا یو خپله رول
شي. نو دغه رو حاصلول دا زمونږ د سیشنز مقصد وي. دغه اویرنس چې کم از کم دومره پته ولګي چې دنیا ابنډنس ده، دې کې سکیرسټي نشته چې بس دا یو څو ډپارټمنټ او یو څو فیلډ وي او دې کې به کار کولی.